बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। उम्मीद करम चे खबर नन जमुंगा टॉपिक ते मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया? चरता ची द मलेरिया जिक्र राशि नो जमुंग को जहन के हाका द यो माशी द यो मच्छर जोड़ा शी द दगे माशी द वजह द दगे मच्छर द वजह चे मलेरिया इंसान त लगी आगा по दुनिया की 2023 के द सर्वे मुताबिक 20 लाख इंसानान चिकम दी आगा दे मलेरिया कार शिविव पागे के चिकम दी 4 लाख खलक दा वाची दा गे डेथ शिविव और दा 16 लाख चिकम दी आगा रिकवर शिविव स्टेबल दी नो दा मच्छर दा माशी चिकम दे द पूरा नामा चिकम दा फीमेल एनाफालिस मस्किटो नामा दा او دا په ځنګلي علاقو کې ځنګلي چرته ځنګلي ډېری دا الته د دې افزایش او پیداوار کیږي. نو زه به تاسو ته نن په دې لیکچر کې د دغه ملیریا نه د بچ کېدو څه طریقه ده هغه به درته ښیم او د دې علاج او علامات چې کوم دي هغه به درته زه ښیم. نو اوس راځو د بچاو طریقه. بچاو طریقې څه داسې ده چې یا په کور کې کمې ګنده نالې دي سکا اوبه ولاړې دي هغه ختمول، مرچر مار سپری چې کوم دي دوایانې موسپل هغې سپری کول، په کوم کمرو کې چې موږ پاتې کېږو هغې کې سپری کول او د ماسکیټو کټ استعمال ډېر زیات کول. ماسکیټو نیټ چې کوم دی که نه چې مچردانې د دې استعمال ډېر کول لکه داسې بس په دې چې کوم موسم شروع دی که نه د دې خاص کر کې په اکتوبر او نومبر کې دا کیسونه ډېر راځي او په مئی جون کې په دې کې د دې کیسونه ډېر زیات راځي. دا که زه تاسو ته داسې ووایم چې دا یو جانلیوا مرض دی هم نو دې کې شک نشته او چې درته ووایم چې یو ټریټیبل بیماري ده هم نو دا غلطه نه ده ځکه چې د دې علاج شته دی. داسې نه ده چې علاج ناممکن دی، علاج شته دی. نو دا خو د بچ کېدو طریقې شوې. بیا راځو علامات او نشانات. چې کوم انسان دی مچھر دی ماشي وچیچلو بایټ یې کړلو نو هغه ساین اینډ سمپټمز هغه څه داسې دي چې یو خو به د هائی ګریډ فیور وي کوم ته چې تیز ته به ویلی شي او ورسره به چیلز وي چې کوم ته مونږ دا کپکپاهټ ویو چې یاره یخني وي کېږي او به داسې ګړګوزې وي تاله به داسې ګړګوزې وي په دې انداز کې چې یاره بس مما باندې کمبلې ورستنې راواچوه. نو دغه د یو علامات دی. او بله دا خبره ده چې یاره ده به ورسره خېټه کې درد کېږي، الټۍ به وله ورځي او په سر د ډېر زیات درد وي. او بل لوور لمس کې به پینفول وي چې کوم یې لاندې خپې دي که نه هغه به ډېر زیات دردونه کوي. نو ته پوه شې چې علامات د ملیریا دي. نو دې دپاره به لیبارټرۍ کې ملیریا پیراسایټ هغې کې چې کله ایم پی پازیټیو راشي نو بیا د هغې مطابق چې کوم دی علاج ورکړل کېږي. خو دا لازمي خبره نه ده چې یاره خامخا به دا په لیبارټرۍ کې پازیټیو راځي ټسټ. اکثر داسې هم کېږي چې تاسو مریض رالو او هائی ګریډ فیور کې تا ته سیمپل واخیستو هغه تا چې ټسټ وکړو هغه نارمل رالو نو دا نه ده چې یاره به د ملیریا نشته. نه د دې سړي ملیریا شته دی خو ډایګنوز نه شوه دته به ته ټریټمنټ په ټیم باندې ورکوې ځکه چې که تا په ټیم باندې ته ټریټمنټ ورنه کړه نو دا چې کوم دی بیا کومه کې هم تللی شي. په پاکستان کې دوه قسمه ملیریا چلیږي، یو ته پی وائی ویکس وایي او یو ملیریا فلسیفام. نو دا فلسیفام چې کوم دی دا خطرناک ټایپ دی. عام چې کوم راځي هغه پی وائی ویکس دی، هغه دومره خطرناک نه دی، نارمل دی. خو دا چې کوم فلسیفام دی نو دا ډېر خطرناک دی ځکه چې د دې نه انسان په کومه کې تللی شي، بېهوشۍ کې تللی شي او د دې نه ډیت ورته کېدی شي، مرګ ته راتلی شي دی نه. نو اوس یې درته زه علاج ښیم چې علاج یې څه په دې طریقه دی. مخکې به راتلی کلوروکین ریسوچین په نامه به راتلی کلوروکین فارموله وه هغه به یې 10 ګولۍ درکولې نو 4 ټیبلېټ چې کوم دي دا به سټیټ وي پورې به وي په ټایم کې به درکړي. افټر 6 هاور 2 ټیبلېټ به وي، بیا به 2 ټیبلېټ وي 6 هاورز بعد، بیا به 1 ځل بي ډي به سهار وي ماښام به هغه اوس ختم شو. بیا پکې ارټیم ډي ایس پې ورته ویل هغه چې ګولۍ وې سهار ماښام به یې خوړله 1 بي ډي سره او هغه به 3 ورځې ډوز و. بیا اوس چې کوم دی نوی ډوز راغلی دی نو دا نوی ډوز دا دی ارټیمیټر دی، ارټیم په نامه باندې راځي 80 480 دا صرف 4 ګولۍ دي.
دا 4 ګولۍ چې کومې دي دا یوه سهار ده یوه ماښام ده نو دا چې استعمال کې دې سره ملیریا کنټرول کېږي. نو دا خو نن د ملیریا ټاپک امید لرم چې تاسو په څه ناڅه پوه شوي یې او که نه یې پوه شوي کوم ځای کې تاسو ډاوټ څه شک پیدا شوي نو هغه تاسو بیا ما ته ویلی شئ چې هغه زه تاسو ته کلیر کړم. جزاک الله خیر.